السلام علیکم د شمال خبرونو سره زیم اکرم خان تاسو اوري او ګوري شمال ریډیو اول د مهمو خبرونو سرټکی د نیب چیرمن د مولانا فضل الرحمن خلاف د آمدن نپذیت او اساسو د انکوایری حکم جاری کړي د مسلم لیگ امیر مقام کیپټن ریټایرډ صدر او شیر اعظم وزیر خلاف به هم انکوایری کولای شي اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم په تقریرونو باندې درخواست ناقابل سماعت ګرځولې او وروسته خارج کړی دی عدالت ویلي چې دې قسم درخواستونو دپاره بل فورم موجود دی د سیاسي معاملاتو دا قسم کیسونه په عوامي مفاد کې نه وي وفاقي وزیر شیر رشید ویلي چې عمران خان به اسمبلی ماته کړي خو انارو نه ورکوي شیر رشید زیاته کړي چې نواز شریف دی جواب راکړي چې ولې تا ته میموګیټ پیټیشنز نو د مودي ملاقات دفتر خارجه ته ویل شوي د مریم نواز پیټر لس میاشتې ولې بنو ټول ملک د کورونا په کیسونو کې کمه را روان دی د نېشنل کمانډ ان اپریشن مطابق په 13 غنټو کې د کورونا وایرس نه 380 کیسونه رپورټ شوي او شپږ کسان مړه شوي دي د موجوده حکومت ختمولو لپاره جوړ شوی پی ډی ایم د اولنۍ جلسې مقام او تاریخ بدل کړی شوی د اپوزیشن لړخه جوړ کړی شوی پاکستان ډیموکراټک الاینس اولنۍ جلسه به په ګوجراوالا کې په 14 اکتوبر وي او د پی ډی ایم دویمه جلسه به په کراچۍ کې په 18 اکتوبر کیږي لاهور های کورټ د پخوانی وزیر اعظم زوم ریټایرډ کیپټن صفدر 10 اکتوبر پورې حفاظتي ضمانت منظور کړی دی په کیپټن صفدر د بغاوت مقدمه درج کړی شوې ده د مسلم لیگ نواز مشر محمد زبیر ویلي چې نواز شریف لندن کې یو بھارتي سره هم نه دی ملاو شوی حکومت د جوړ شوي منصوبې د سوري لاندې د نواز شریف تعلق د بھارت سره د جوړولو کوشش کړی وفاقي وزیر ریلوے شیر رشید ویلي چې 15 ایم پی د وزیر اعلی پنجاب سره ملاو شوي نو هغه د پارټۍ نه ویستلي شوي دي او محمد زبیر څلور ځل د آرمي چیف سره په ملاوېدو د مسلم لیگ د نواز شریف او مریم نواز ترجمان جوړ کړی شوی د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بھټو د سند د جزیرو د صدارتي ارډیننس په ذریعه قبضه کې د اخیستلو خلاف د مخالفت اعلان کړی کراچۍ سره نږدې 2 جزیرې وفاق په خپله قبضه کې اخیستي صدر مملکت آرډیننس جاری کړی دی د جزیرې بنډال او بوډو ملکیت به اوس د وفاق سره وي د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی ویلي چې ریسکیو 1112 د خود مختار ادارې جوړولو لپاره د ایمرجنسي بورډ نه جوړولو فیصله شوې ده د اویا نوي سټیشنونو لپاره به 250 نوي امبولانسونه ورکولی شي سیول ایویشن اتارټي د ملک دننه په فضایي شعبه کې د داخلېدو لپاره قواعد جاری کړي دي پسنجر ټرمینل بلډینګ کې به بغیر ماسک داخلېدو باندې پابندي وي د گورنر لغمان په قافله حمله شوې ده نتیجه کې 8 کسان مړه او 13 ژوبل شوي دي کار بم دماکه کې گورنر رحمت الله بختر بند ګاډي کې ناستې له کبله بچ شوی د کورونا اضافې له کبله د سرکاري سکولونو په اوقاتي کار کې کمې راوستلې شوې چې تر مخه به په میډل های او هایر سیکنډري سکولونو کې 15 او پرایمري سکولونو کې په 4 غنټو کې د پړای عمل مکمل کولای شي د جمعې په ورځ به صرف 15 پیریډونه اخیستل کیږي خدای خدمتګار عبدالرحمن خان آپ کاپور ډیرې پیښور 13 ورځ په حق رسیدلی و خپل آبایي علاقه کې خاورو ته سپارلی شوی دی مرحوم دوزل د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی هم پاتې شوی و د پیښور علاقه د وزید د دریای خیالي په مقام 15 ماټر ګولې برآمد شوي دي چې ورسره علاقه کې یره خوره شوې ده
پولیس او بي ډي او علاقه خپله ولقه کې اخیستې او ماټر ګولې ناکاره جوړې کړي دي. ضلع خیبر جمرود کې تورخم پولیس سره نږدې خوږخیل مشرانو احتجاج کړی. د تورخم مشرانو ویلي چې د NLC ځمکه په ناجایزه قبضه کول د لوثنامې خلاف ورزي ده. موږ یې نه قبلوو. حکومت ته د 1 هفتې مهلت ورکړی دی. سوات موټروی په مکمل کېدو د هر قسم ټریفیک دپاره کولو کړی شوې ده. اسلام آباد نه سوات پورې سفر به اوس د 5 غنټو په ځای په 2.5 غنټو کې ترسره کیږي. د ضلع باجوړ علاقه قذافي اوسیدونکو احتجاجي مظاهره کړې ده او مین روډ د هر قسم ټریفیک دپاره بند کړی و. عوامو وینا وه چې موجوده ګرانۍ او بجلۍ لوډ شیډینګ له کبله عوام د مشکلاتو ښکار شوي دي. د ضلع باجوړ تحصیلي سلارزی علاقه اسلام ګټ اوسیدونکي په دور جدید کې هم د مختلفو مسلو ښکار دي. د عوامو وینا ده چې د ټول نه غټه او ضروري مسله ورته د سکول سړک او هسپتال ده. د اسلام ګټ عوامو د ضلعي انتظامي MNA او MPA نه مطالبه کړې چې د ژوند ضروري او لازمي مسلې دې ورله په هنګامي بنیادونو حل کړي. د روډ سکول او هسپتال سہولت دې د اسلام ګټ عوامو ته ورکړي. د شمال ډېرو قدرمندو اوریدونکو او کتونکو دا د خبرونو سرټکي د خبرونو تفصیل خو د یو وړې دمې نه وروستو. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمهیز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپله رای په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM. که تاسو نړیوال، سیمایز، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 93.6 FM اوریدلی شئ. د مینې وروسته یو ځل بیا هرکلی اوس د خبرونو تفصیل. د نیب چیرمن د مولانا فضل الرحمن خلاف د آمدن په ناپذیرتو اساسو د انکوایري حکم جاری کړی دی. د مسلم لیگ امیر مقام کیپټن ریټایرډ صفدر او شیر اعظم وزیر خلاف به هم انکوایري کولی شي. اسلام آباد کې د نیب چیرمن د مشرۍ لاندې د ایگزیکټیو بورډ غونډه ترسره شوې ده. بلنټري سونامي نوابزاده محمود زید او د نورو خلاف جاری تحقیقاتو کې د پیشرفت جایزه اخیستې شوې ده. اجلاس کې فیصله شوې چې ټول تحقیقات به په آزادانه او منصفانه طور ترسره کولی شي. وفاقي وزیر شیر رشید ویلي چې عمران خان په اسمبلی ماته کړي خو انارو نه ورکوي. شیر رشید ویلي چې نواز شریف دی جواب راکړي چې ولې تا ته میموګیټ پیټیشن نو د مودي ملاقات دفتر خارجه ته ویل شوي. د مریم نواز ټویټر 10 میاشتو پورې ولې بند و. د ریلوې وفاقي وزیر شیر رشید میډیا ته د ریلوې کیریج فیکټرۍ کې د یو غونډې دوران دا خبرې کړې دي. ټول ملک د کرونا په کیسونو کې کمی را روان دی. د نیشنل کمانډ اینډ اپریشن مطابق په 13 غنټو کې د کرونا وایرس نه 470 کیسونه رپورټ شوي او 6 کسان مړه شوي دي. د انسوسی مطابق د کرونا وایرس نه ملک کې په مجموعي توګه
3,14,14 کسان تر اوسه پورې صحتیاب شوي هم دي او د ټوټل مرګونو شمیره 6,530 ته رسیدلې ده. د موجوده حکومت ختمولو لپاره جوړ شوی PDM د اولنۍ جلسې مقام او تاریخ بدل کړی شوی دی. د اپوزیشن لړخه جوړ کړی شوی پاکستان ډیموکراټک الائنس اولنۍ جلسه به په ګوجراواله کې په 14 اکتوبر وي او د PDM دویمه جلسه به په کراچۍ کې په 18 اکتوبر وي. شاهد حقان عباسي د PDM جنرال سیکرټري جوړ کړی شوی. راجا پرویز اشرف نائب صدر او افتخار حسین انفارمیشن سیکرټري مقرر شوی دی. د مسلم لیگ نواز مشر محمد زبیر ویلي چې نواز شریف لندن کې یو بارتي سره هم نه دی ملاو شوی. حکومت د جوړ شوي منصوبې د سوري لاندې د نواز شریف تعلق د بارت سره د جوړولو کوشش کړي. محمد زبیر ویلي چې حکومتي اراکینو سیاست پرېښودی او ذاتي جګړې ته یې مخه کړې ده. د مسلم لیگ مشر ویلي چې د نواز شریف خطاب سره پوزیرانو ورختایي راغلې ده. محمد زبیر د نواز شریف او مریم نواز ترجمان مقرر شوی. وفاقي وزیر ریلوے شیر رشید ویلي چې 15 MP د وزیرانو پنجاب سره ملاو شوي نو هغه د پارټۍ نه ویستلي شوي دي او محمد زبیر 4 ځل د آرمي چیف سره په ملاوېدو د مسلم لیگ د نواز شریف او مریم نواز ترجمان جوړ کړی شوی. شیر رشید زیاته کړې چې پاسې پاټوله سوچ پکار دی چې په ماضي کې ورسره محمود خان اچرزي څه کړي دي او بیا هم ورسره یوځای شوي دي. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری د سند د جزیرو د صدارتي اردیننس په ذریعہ قبضه کې د اخیستلو خلاف د مخالفت اعلان کړی دی. بلاول بوټو ویلي چې د PTI حکومت د خلاف به د جزیرو په قبضه کولو په صوبایي او قومي اسمبلیانو کې مخالفت کولی شي او په سینټ کې به هم مخالفت کوو. کراچۍ سره نږدې 2 جزیرې وفاق په خپله قبضه کې اخیستې دي. صدر مملکت آرډیننس جاری کړی دی. د جزیرې بنټال او بوډو ملکیت به اوس د وفاق سره وي. حکومت پاکستان آیلینډ اتارټي جوړوي. مشر به وزیر اعظم او یا د ګریډ 22م حاضر سروس افسر او یا ریټایر فوجي افسر وي. هغه به چیرمن جوړولی شي. د اتارټي عهدیدارانو خلاف به هیڅ قسمه کاروایي نه کیږي. د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی ویلي چې د ریسک یو 1122 د خود مختار ادارې جوړولو لپاره د ایمرجنسي بورډ نه جوړولو فیصله شوې ده. د اویا نوي سټیشنونو لپاره به 2,500 نوي امبولانسونه ورکولی شي او ریسک یو 1122 ته به حواله کیږي. سیول ایویشن اتارټي د ملک دننه په فضایي شعبه کې د داخلېدو لپاره قواعد جاری کړي دي. پسنجر ټرمینل بلډینګ کې بغیر ماسک په داخلېدو به پابندي وي. مسافرو نه علاوه به بل چاته د پارکینګ نه مخکې د تګ ضرورت نه وي او په تګ به یې مکمل پابندي وي. په خلاف ورزۍ به یې قانوني کاروایي کولی شي. د ګورنر لغمان په قافله حمله شوې نتیجه کې 8 کسان مړه او 13 ژوبل شوي دي. کاربم د مکه کې ګورنر رحمت الله بختربند ګاډي کې ناستې له کبله بچ شوی دی. تفصیلات مطابق د افغانستان په مشرقي صوبه لغمان علاقه مهترلام کې د موټر کار بم حمله کې د لغمان گورنر بچ شوی. د هغه قافله کې موجود 8 کسان مړه او 13 ژوبل شوي دي. د افغانستان مصالحتي کونسل چیرمن ډاکټر عبدالله د حملې شدید مذمت کړي او په مرګ ژوبله یې د افسوس اظهار کړي. د کرونا اضافې له کبله د سرکاري سکولونو په اوقاتي کار کې کمې راوستلې شوې چې تر مخه به په میډل های او هایر سیکنډري سکولونو کې 15 او پرایمري سکولونو کې په 4 غنټو کې د تدریس عمل مکمل کولی شي. د جمعې په ورځ به صرف 15 پیریډونه وي. د سهار اسمبلی او بریک نه کولو او په تعلیمي ادارو کې د سپیز عملي کولو لپاره به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په هدایاتو عمل کول لازمي او ضروري وي. خدای خدمتګار عبدالرحمن خان آپ کا پور ډیری پیښور کې 13 ورځ په حق رسیدلی خپل آبایي علاقه کې خاورو ته سپارلی شوی دی. مرحوم فضل د خیبر پښتونخوا اسمبلی
غړی هم پاتې شوی و. د پېښور علاقه کاپور ډېرۍ کې د عوامي نېشنل پارټۍ رهنما عبدالرحمن خان د اوږدې بیمارۍ له وجې په حق رسېدلی. د ګل په ورځ په خپله آبایي علاقه کې دفن کړی شوی دی. د مرحوم په جنازه کې سیاسي، مذهبي او عام وګړو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی و. د مرحوم عبدالرحمن خان شمېر د باچا خان په نږدې ملګرو کېدو، کوم چې 2 ځل د صوبایي اسمبلۍ غړی هم تېر شوی. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان او صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک د عبدالرحمن خان په مړینه د غم څرګندونه کړې ده. د هغه دپاره د مغفرت دعا غوښتې او د مرحوم خدمات یې ستایلي دي. د پېښور علاقه دوزۍ درې خیلي په مقام 15 ماټر ګولې برآمد شوي دي چې ورسره علاقه کې یره خوره شوې ده. پولیس او BDO علاقه خپله ولقه کې اخیستې او ماټر ګولې ناکاره جوړې کړي دي. د ضلع پېښور دوزۍ پولیس ته تېره ورځ د خیالي په مقام د 15 ماټر ګولو د لیدو اطلاع ملاو شوې وه. پولیس په اطلاع ملاوېدو د پیښې زیاته ورسېدل او 15 ماټر ګولې ناکاره جوړې کړي. د پیښې په هکله پولیس علاقه په خپله ولقه کې اخیستې او معلومات یې شروع کړي دي. د ماټر ګولو سره په علاقه کې یره خوره شوې ده. ضلع خیبر جمرود کې تورخم پولیس سره نږدې خوږخیل مشرانو احتجاج کړی. د تورخم مشرانو ویلي چې د NLC ځمکه په ناجایزه قبضه کول د لوزنامې خلاف ورزي ده. موږ یې نه قبلوو. حکومت ته د 1 هفتې مهلت ورکړی. احتجاج کوونکو د حکومت نه غوښتنه کړې که زموږ مطالبې حل نه کړی شوې نو په تورخم ټرمینل بار تعمیراتي کار په زور بندوو. هغوی ویلي چې 300 کناله ځمکه په زور قبضه کول سراسر ظلم او د لوزنامې خلاف ورزي ده. سوات موټروی په مکمل کېدو د هر قسم ټریفک دپاره کلاو کړی شوې ده. اسلام آباد نه سوات پورې سفر به اوس د 15 غنټو په ځای په 2.5 غنټو کې ترسره کېږي. چترال او کمراټ ته تلونکو مسافرو دپاره به هم اوس په تګ راتګ کې ډېر سهولت وي. د مقامي اوسېدونکو سره سره سیلګرو دپاره هم د سوات موټروی د خوشحالۍ خبر دی. د ضلع باجوړ تحصیلي سلارځای علاقه اسلامګټ اوسېدونکي په دور جدید کې هم د مختلفو مسلو ښکار دي. د عوامو وینا ده چې د ټول نه غټه او ضروري مسله ورته د سکول، سړک او هسپتال ده. د اسلامګټ عوامو د ضلعي انتظامي MNA او MPA نه مطالبه کړې ده چې د ژوند ضروري او لازمي مسلې دې ورله په هنګامي بنیادونو حل کړي. د روډ، سکول او هسپتال سہولت دې د اسلامګټ عوامو ته ضرور ورکړي. د ضلع باجوړ علاقه قذافي اوسېدونکو احتجاجي مظاهره کړې ده او مین روډ یې د هر قسم تګ راتګ دپاره بند کړی و. عوامو وینا وه چې موجوده ګراني او بجلۍ لوډ شیډینګ د عوامو ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی. عوامو ته د ژوند خوراکي او ضروري شیان په ډېر ګران قیمتونو ملاویږي. د ضلع باجوړ قذافي عوامو د ضلعي انتظامي او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ګرانۍ دې ختمه کړي او عوامو ته دې ضروري او خوراکي شیان په ارزان نرخونو ورکړي. د دې نه علاوه د بجلۍ ناروا لوډ شیډینګ سلسله دې هم ختمه کړي. د شمالي قدرمندو اورېدونکو او کتونکو خبرونه به جاري وي خو یوه دمه شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اورېدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمهیز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په شمالریډیو.com هم مونږه اوریدلی شئ.
کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM. हाँ बच्चे गाला गाली तका एम्बुलेंस वाले दे बीमारान पकी दी अस्पताल तवली. शाबाश बच्चे कله چې هم موږ د امبولانس आवाज واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو کې د شي بچیا زموږ دغه کار د یو انسان ژوند بچ کی. تاسو د شمال ریډیو د اولیسي خدماتو څانګې له اړخه واورېدو. د خپلې مورنۍ ژبې د لارې چینی ژبه زده کړئ. د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره. उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा की दर दीवार हिला दो, माशरती और तालीमी आगाही की आवाज़ शमाल रेडियो की नशरियात कौमी और इलाकाई तरक्की के लिए कोशा. शमाल और रेडियो की नशरियात सुनिए और अपनी आराह से आगाह कीजिए. तरक्की और खुशहाली की आवाज़ शमाल रेडियो की आवाज़. शमाल रेडियो 98.6 FM. السلام علیکم. زه یم وحید خان او تاسو اورئ د خپل خوښي ریډیو شمال ریډیو. ګرانو مینوالو، شمال ریډیو راوړي تاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسخوتن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو رسم و رواج، تاریخ، پښتو ادب، کلتور او تاریخي ځایونو د پښتون ولس د سپېڅلو مشرانو په اړه کې معلوماتي خبرې اترې لټون پروګرام واورئ او د خپل پرون، نن او سبا نه ځان خبر وساتئ. د پرم نه خوشاله مینې، رورولۍ او پښتونولۍ نه ډکې معاشرې جوړولو لپاره خپل ولس بیدار کړئ. زمونږ اواز ستاسو اواز. شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اورېدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 094222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM.
شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM